بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم نوم د رب ذوالجلال چې لوی بخښونکی او مهربان دی. ګرانو کتونکو، نعیم شاه یم سټار نیوز سره او زما سره نن پروګرام کې میلمه پی ایچ ډي سکالر مفتی محمود الحاشمي صاحب موجود دی. په پروګرام کې درته خیال کړی وایم مفتی صاحب. جزاکم الله خیر. ګرانو کتونکو، نن زموږ پروګرام خالد غازي په باره کې دی. موږ سره مفتی صاحب هم ناست دی. دې نه به هم تپوس کوو چې دا کوم قیدیاني قتل کړی دی دې په باره کې شریعت څه وایي. نو مفتی صاحب نن موږ سره میلمه دی. د مفتی صاحب د خالد غازي په باره کې ته څه پیغام خلکو ته ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو د پاک سټار نیوز ته زه شکریا ادا کوم د هغه او چې دغه یو بهترین موضوع باندې موږ ته موقع راکړه چې دې باندې خبره وکړو قوم خلکو ته مسلمانانو ته. ګوره د کوم خالد غازي چې کوم یو ګستاخ رسول په عدالت کې قتل که دې په باره کې سرسري یو څو خبرې دي ضروري چې داسې سړی چې کله هغه ګستاخي وکړي نو هغه په باره کې پاکستان آئین یا شریعت څه وایي. کله یو انسان یو داسې خبره وکړي یا داسې یو لیک وکړي چې په هغه کې دا معلومیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې، نو په دې صورت کې به عدالت هغه نه تپوس کوي چې تا د دې لیکلو یا د دې خبرې څه مقصد دی، واقعي تا ګستاخي مقصد و که تا هسې کړی دی بل څه احتمال پکې شته. که چېرته دې تحریر کې یا په قول کې یو بل څه احتمال و د ګستاخي نه علاوه هم، خو دغه سړی بیا واجب القتل نه دی. که چېرته بیا په دې کې یو بل احتمال نه و هغه دا اقرار کول چې یاره ما دا خبره کړې دی، یعنی لکه د طاهر والا په ویډیو صورت کې موجوده وه، بار بار دا خبره ټول دنیا څخه موجوده ده، 7 کالونه دا مسله روانه وه. نو داسې صورت کې چې کله هغه سړی دا یی چې هغه قول نه دا معلومیږي د خپل خبرو نه انکار نه کوي، ګستاخي پکې څرګنده وي، نو داسې سړی چې کوم دی دا واجب القتل دی. اوس راغله خبره دا چې یاره دغه سړی چې کوم طاهر قتل شو دغه ماورای آئین قتل کول د سړي جایز دی او که نه دی جایز. اسلام موږ ته په دې کې څه وایي؟ نو په اسلام کې خو قرآن حدیث او څومره فتواجات لیکل شوي دي، په هر ځای کې حوالې موجودې دي، داسې واقعات مخکې هم تیر شوي دي چې داسې سړی چې د هغه ګستاخي ثابته شي، یعنی هغه دا اقرار کوي خپلې خبرې نه دی وختی او ټول خلک په دې ګواه دي، نو داسې سړی ماورای عدالت هم قتل کولی شي، دا جایز دی. پاکستان آئین کې هم د دپاره یو دغه شته د دفعه، حتی کې های کورټ دا فیصله هم کړې دی چې کوم قیدیاني په جیب کې صرف دا کلمه موجوده وه چې لا اله الا محمد رسول الله، نو هغه باندې چې کوم دی 95 سی چې د قتل دفعه دی نو هغه پر باندې بیا لاګو کیږي. نو دوی خو باقاعده بیا اعلان کولو د ګستاخي والا. نو یو څو واقعې دي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو منافق راغلو، یو معامله راغلی و یهودي سره، نو هغه ورته ویلو چې یاره دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه فیصله ما دپاره کړې دی، ته ما دپاره فیصله وکړه. هغه فیصله یعنې هغه ونه منله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه واته کور ته زه تاسو منځ کې فیصله کوم، نو هغه تو یې راخوسته، هغه منافق بشر نامه وه، هغه سر یې کټ. نو دی یو قسم د ګستاخي کړې وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، د خبرې نه مننو، صرف دغه خبره یې کړې وه. نور واقعات صحابه کرامو ښځه قتل کړي دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شکل هغه ته یې دا ویلو چې ما فلاني ښځه قتل کړه ځکه چې هغه تا ګستاخي کوله تا په شان کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع ونه کړه، بلکې دا یې ویلو صحابه کرامو ته چې که څوک دا قتل غواړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفاع یې کړی دی، مدد یې کړی دی، نو هغه دا صحابي دی. دا نو گویا کې هغه چې که چېرته دا حالانکې غټ کې عدالت هم موجود و، مکمل نظام، بادشاه، هر څه موجود و، که چېرته ماورای عدالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کې که څوک قتل کړلی شي ماورای عدالت، که چېرته دا غلط وی نو موږ ته په دین اسلام کې خامخا د دې واقعاتو یو ثبوت میلاو شوی و. نو دا اوس لکه ماشاءالله کوم کار یې کړی دی یقینا د فخر خبره دی، او اوس حکومت په ولکه کې دی، نو حکومت په اوس آیا د دې څه طریقه کوي؟ زه خو دا خبره کوم چې یاره یو اسلامي ملک کې اوسېدلو دپاره د اسلام نه هم ځان خبرول پکار دي، صرف عدالتي فیصلې نه دي. دا ټولو ته پته ده چې عدالت آئین دا موږ ته اختیار راکړی، آئین دا فیصله کړې چې یاره ګستاخ رسول واجب القتل دی، ته بیا ولې
خالد بشن غازیانو ته لارې جوړې چې دغه په عدالت کې بیا خلک قتل کی اوس چې څنګه اسلام مونږ ته دا ویلي دي چې یاره بغیر د عدالته که چېرته چا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړه واجب القتل دی. نو اوس که چېرته عدالت خالد غازي باندې دغه فیصله سنوي چې یاره یا دې ته سزای موت ورکړي یا نوره سزا ورکړي نو یقینا دا هم دا خلاف شرع شریعت نه خلاف کار کوي ځکه چې دا یو غازي دی یو مرد مجاهد دی د هغه کار کړی دی چې کوم ته قرآن حدیث او اسلام ښیي. بالکل ډېره مننه مفتي صاحب د ټایم راکولو. قدرمنو کتونکو امید لرم چې دغه پروګرام به تاسو خوښ شوي وي. میلمه مفتي صاحب او موږ ته اجازت راکړو. په الله مو سپارو. السلام علیکم.